بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدم علیہ السلام تا اللہ تعالی ویتا استا بی بی پا دی جنت کی اسے گئے او چه سه خوره نو آغا خوره او چه کم زیتا گرزه آلتا گرزه خودی یوی ونی تا منزده که گئے او کدی ونی تا نزدیش وی نو دا بتاسو رزان سر زیاده او که بل دے کہ قرآن مجید وی ان لکا اللہ تجوع فیها و اللہ تعرا وانک لا تظمأ فیها ولا تضحا تب دلتا نو گئے کیگی نب تگئے کیگی نب بربندے گی نب دل گرمی کیگی نب دل یخنی کیگی او ان هذا عدو لکما لکا ولزوجکا دا شیطان ستا استاد دیو خزی دشمن دے نفلا یخرجنکما من الجنت اسنچ دے جنت نم چرتو باسی فتشقا بیا بدر روزے پا طلب کے ستڑے شی دلتا خو عرص مفت ملاویگی بیا بالتا کرل ریبلی او محنتون بی او مزدوریانی بی او دیر سخت او تکلیفون بی نو فوسوس الیہ الشیطان شیطانو لگی دو آدم علیہ السلام تے وسوسہ واچولا دلتا بنیادی اصولی خبر خودوت اول خبر دادا چی اللہ تعالی آدم علیہ السلام دے اسیز نمانی کڑے ہو لیکن شیطان و ابلیس لگی دو اغا پرے نخو دو او بار بار ورطا دوکا ورکولا و آخر دا چی اغاونے پی اکھڑا نو دا جنت نروتو اصل کے دے کہ دا دویم خبر مقصود دا چی دا شیطان دشمن دے او دا شیطان سر دشمنی پکار دا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو شیطان ہم دشمن دے نو تاسمر سر دشمنی ہوک آغا خود دے دا پارا لگیا دے جتا سو جہنم تبوز سورت اعراف کی بیالک مزید تفصیل دے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہم اگر کوشش دارے چی مسلمانان بے حیاش او دا بے حیائی پر ذریعہ معنی دیو دا جنت نہ محروم شی او دا دوزخ حقدار ہو اس دلتا بنیادی خبر خدا بیا دا چې آدم علیہ السلام په خپل خوخه باندې داونه نه خوړله خو شیطان ورته دوکا ورکړه نو چې شیطان ولا دوکا ورکړه او د شیطان بنیادی مقصد داو چې الله تعالی ته دا ثابت کړي چې د زمانه څخه نه دی لیکن تا ته ما ویلو چې دا ثابت شوه چې دې ته خده ځکه چې آدم علیہ السلام په خپل خوخه نه خوړله د شیطان په لمسونه وخوړه بیا آدم علیہ السلام فورا توبه ویسته او دا اللہ تعالی دا خبر با مقابلہ کی عذرون او بانے و نکڑے او ابلیس چی دے اگا توبہ وی نیستا او پخپل غلطے بانے ادرے نو دے طول خبرو ندا ثابت شوا چی دا آدم علیہ السلام دا دے باوجود چی دا دا پا سازش کی راغے او زلت تی نوشو لغزش تی نوشو غلطی تی نوشو خود دے باوجود دا آدم علیہ السلام فضیلت ثابت شوے چی آدم علیہ السلام دا ابلیس نا غرد دا خود دے دا پارا دا کارو کچھ زمم نافرمانی حکم دے بے مو کی دوارا با یو شانتی شو خود دوارا یو شانتی ندی دیر بے فرق دیر دوارا با البتہ دلتا یو صورت دا پیدا کی گی یو سوال او داغی نلوی مسئلہ جوڑا شوا خلقو پا خبر ازان ندے پوئی کڑے نو مسئلہ تیسو کے جوڑا شوا اگا دادا چی فازلہم الشیطانو شیطان دا دوارا اخیول نسوک اخیدو دا دوارا اخیدو زلت خویدو تو سنگے با پختو کی خویدو چی سڑے اخیگی نو را پریوزی چی بل سوک والا دکور کی او وی خویگی نو اگر را پریوزی نو شیطان دے دوارو لا دوکا ورکڑا شیطان دا دوارا اخیول یعنی خطائی کرو نو دا دین سشے صادر شو زلت و خطائی دا دین یو مسئلہ را پیدا شوا چی آیا دا انبیاء و دا عصمت مسئلہ صدا انبیاء علیہم السلام دا عصمت خو ما جسم رسول کرے دے نو دیرو خلقو پا دے مسئلہ باس کرے دے خود عصمت پا دے مفہوم دا سرنے دی پوشی دی او پا دے زمانے دا غریبانان خبی بالکل نہ پوئی گی
مولانا مودودی رحمه الله په دې خبره ځان داغه غټ کمال دار چې په خبره ځان پوي نو له خبره کوي ځان په خبره پوي او بیا په تام پويولې نو مولانا مودودی رحمه الله فرمایي چې دا عصمت مطلب څه دی تا ته ما قبل اشاره وکړه عاصم او بچکون کې الله پاک او معصوم او بچوي چې الله بچ کی دا پیغمبر نو دا عصمت انبیاء معنا دا چې الله تعالی دا پیغمبرانو خویونه د دیو کردار د دی اخلاق د دی فطرت او مزاج دا سے پیدا کړي دي چې د دې نیکه طرف ته میلان زیاتی او د ګناه نه فطری تور بے رغبتی خود دې ارس باوجود دی خو انسانان اگر چې په انسانیت کې د ټولو نه کاملی مخکې چې ما کوم خبره کړې و چې د پیغمبر دوه حیثیتونه دي یو حیثیت د بشریت دی او بل حیثیت د رسالت دی نو هغه کې ګوره دا یو نقطه زیات ځان سره بیان نوٹ کا چې پیغمبر چې بشرم دی نو د عام بشرونو ډیر بالا دی د پیغمبر بشریت کامل بشریت دی داسې بشر نه دی څنګه چې ته وایې چې بس خو پیغمبر نه چې دا رسالت اخوا کې نو بیا خو د عام انسان دی نه جی عام انسان نه دی د پیغمبر بشریت کامل دی د نورو خلقو بشریت کامل نه دی پیغمبر چې حیثیت د بشریت می صرف او د رسالت د حیثیت نمی کومه خبره چې د بشر په حیثیت کوي نو هغه حیثیت هم د نورو نه ډیر زیات ممتاز او ډیر پرانا کې او ډیر کامل او ډیر مکمل او ډیر درست او ډیر صحیح خود دې تمام خبرو باوجود انسانیت نوزی نه یی خو انسانا چې انسانانی نو خطا او نسیان یرا یریدل دا خو د انسان سره تړلی شوی خو الله رب العالمین په دمانه یو خاص نگرانی ساتي او د هغه نگرانی په بنیاد باندې ده الله تعالی د بدونه د ګناونو نه د غلطونو را بندي البته په دې باندې د عقاید علما او بحث کړي دي چې را بندي تنو بیا خدا د کمال نشه بیا خدا د الله تعالی وینا در را بندولو مطلب دا دی چې الله تعالی نگرانی کوي نور د اختیار لپاره کې دخلی الله تعالی داسې اسباب او داسې حالات ورته را پیدا کی چې هغه د رامنی شي نو هغه رامنی کېدو کې هم د اجر او ثواب دی هغه رامنی دو کې د کمال هم شاملی خو به هر حال هغه رامنی کول الله تعالی کوي لکه قرآن مجید کې چې د سورۃ یوسف کې یوسف علیه السلام مبارک وي چې ولقد همت به لولا ان رأى برهان ربه نو دغه برهان ربه معنا دا چې الله تعالی ورته داسې سوخی داسې یو طرف ته ور توجه ورکی داسې یو طرف ته متوجه کی چې دا غي په نتیجه کې دی را بن شي او الله تعالی خپل توفیق شامل حال نو هغه د فعل اختیاري می خو دومره جوړه خبره ته د کول ضروري نه دی چې بیا زبردسته مطالعه کوي ته بیا او جوړ پس زین بیا ځه ګوره په کتابونه مولا علی قاریم په دې باندې بحث کړی پر شرح د فقه اکبر کې ما د فقه اکبر دا شرح راوړی الفقه الاکبر د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم کتاب دی او دا غي شرح مولا علی قاری رحمه الله کړی نو هغه وزتا ته دې کې د دې سو مسلو تعلق غونه وکې دی چې په دې باندې سړی دا بعض عبارات ازدکی نو بیا بداغه نه بعد په دې مسله کې لږه خبره کوو خلقو د مولانا مودودی مبارک په دې مسله کې ډېر زیات چیړ چاړ شروع کړي دي حالانکه د مولانا کتابونه چې ګوري نو خبره حاصل نه هم مخکې د نور عبارتونه وای او د نور خلقو کتابونه وګوره نو چې بیا نور خلقو سویلی نو هغه دې په یاد کی د شنه چې خپل د تنه یاد او د بل هغه ته یاد نو چې خپل ته یاد شي او د نور خلقو هغه معلوم کړي بیا به د مولانا مودودی عبارتونو ته سوچ کې دا مطلب دو خبرې چې ته په ذهن کې نو په دې اصل مسله به پوهېږې دا د پړ وړ خبره رستو دو آیاتونه چې زده کې نو د عصمت په مسله به پوه شي یو د سوره بنی اسرائیل آیت ده ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیهم شیئا قلیلا اے پیغمبر که ته موږ نه وې راکلک کړې نو ته خو نږدې وې چې ته به مایله شوې وې د خلکو ته لږ غوندې اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بدیو آیت دایز دک دا آیت یر نکی دویم آیت دایز دک چا په سوره النساء کې ده
ولولا فضل الله عليك ورحمته، کدا اللہ تعالی عمومی و خصوصی مہربانی پتا نہ وے نو لہمت طائفۃ منهم ان يضلوا، پدې کافرانو کې او منافقانو کې خو یو ډله داسې مسلسل لګیا ده چې تا خطا کی، خو ته ولې نه خطا کېږي؟ ځکه چې ستا باندې د الله تعالی خصوصي او عمومي فضل ولولا فضل، او کدا فضل نه وے نو لهمت طائفة منهم ان يضلوك، بیا خو یو اراده یو ډلې اراده کړې وه چې تا خطا کړي. نو دا دو آیاتونه خو زما په خیال د دې دپاره کافي دي چې سړی د عصمت انبیا په دې ټکي. او دریم ټکی لفظ د معصوم دی چې پیغمبر عاصم دی که معصوم دی، نو وایي معصوم دی. نو معصوم معنا څه ده؟ چې بل چا ساتلی دی. نو چا ساتلی دی؟ نو الله تعالی ساتلی. دې نه پس یو څو عبارتونه دلته زده که. امام آلوسی بغدادی پر روح المانی کې د دې آیت لاندې لیکلی دي چې وعصى آدم ربه فغوا، چې ظاهر الآیت يدل على ان ما وقع منه كان من الكبائر. ظاهر الآیت يدل، د آیت ظاهر په دې دلالت کوي چې دا صد د آدم علیه السلام نه واقع شنو، دا سو من الكبائر. و یوازې تی وی که بل چا ویلی دي؟ وی نه، وهو المفهوم من کلام الامام. امام رازی دغه خبره کړې ده. امام رازی د دې وعصى آدم ربه فغوا لاندې لیکلی دي، عبارت داسې دی ماته چې کوم د مخکې نه یاد دی چې اعلم ان هذه الآیة مفسرة في سورة البقرة. و د دې آیت تفسیر ما په سورة بقره کې کړی دی. وقد ذکرنا هناك، الته دا خبره ما یاده کړې ده چې ان هذه الآیة تدل على صدور الذنب العظیم من آدم علیه السلام. دا راواړوي وعصى آدم ربه فغوا لاندې امام رازی لیکلی چې وقد ذکرنا هناك، ما الته په سورة بقره کې راته دا لیکلی چې ان هذه الآیة تدل على صدور الذنب العظیم من آدم علیه السلام. څوک په عربی نه پوهېږي نو نه پوهېږي، خو دا ترجمه به په دې الفاظو هم پوهېږي. نو دیم وی امام رازی دا ویلی نه کبایر کان من الکبائر، هغه عبارت ته اشاره کوي. وهو المفهوم من کلام الامام، د امام رازی د خبره نم دا معلومیږي. نو دی وی چې اوس په دې کې زه تفصیل کوم چې دا د قبل النبوت دی که بعد النبوت دی. فإن كان صدوره بعد البعثة تعمدا من غير نسيان، کدا د بعثت نه پسی او په قسی او نسیانم پکې نه، ولا تعویل او ستاویلم پکې نه کیږي، نو اشکلا دا خو ډېر ګران کار دی. بیا د دې سره بس کو دا خو بیا آیت مشکل شو. على ما اتفق عليه المحققون، ځکه چې د محققینو په دې خبره اتفاق دی، من الائمة المتقنین چې هغه مضبوط علم والا امامان دي، من وجوب عصمة الانبیاء بعد البعثة. اغي وی چې دا انبیاء د بعثت نه بعد معصوم دي عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك الوجه، چې داسې قسم خطایات وشي او په داسې طریقه وشي من غیر نسیان ولا تاویل. په دې باندې خو محققین متفق دي. نو کدا د نبوت نه بعد خو بیا وی د دې جواب ډېر ګران دی، نو نور پس بیا غل. لیکن وان كان صدوره بعد البعثة، کده د صدور د بعثت او د نبوت نه بعد او سهونی، نو اشکل ایزن عند بعض دون بعض، بیا هم د ځینو خلکو په نسبت باندې ګرانه ده تاویل او د ځینو خلکو په نسبت باندې ګرانه نه ده. وی فقد قال عبد الملة في المواقف، المواقف او شرح المواقف په خوا په مدرسو کې ویل کېدو. نو عبد الملة ویل دي چې ان الاکثرین، دا مواقف عبارت چې ان الاکثرین، اکثریت خلق علماء جوزوا صدور الكبيرة، دی جائز ګڼلی دی صدور د چا؟ د کبیره، خو ما عدا الكفر والكذب، سوا د کفر او د چا نه؟ کذب. کفر نشي کېدی او دروغ پیغمبر نه وای. د دې نه علاوه صدور د کبیره سهوا وعلى سبيل الخطأ منهم، او په طریقې د غلطه،
وی پدې کې جوزو الاکثرین دا چا عبارت ده؟ دا د امام آلوسی بغدادي عبارت چې اکثریت وی چې صدور الكبیرة بعد النبوة سهوا يجوز. تاسو په خبره پوهیږئ؟ لیکن وقال العلامہ الشریف سید شریف جرجانی وی چې المختار خلافه زما غوره خبره خدا را چې ګوره کبیره سهوانم بعد النبوت زما په نسبانه جایز او زما غوره مختار مذهب دار د سنه چې دا بل چاو کو دا کافر دی وی مختار خبره ده د مختار او د غیر مختار د غوره او د ناغوره د اولا او د غیر اولا خبره ده. خو امام آلوسی وی بغدادي روح المانی والا چې اکثریت دا مسله. اوس دا خبره ده چې د آدم علیه السلام د خبره مبارکه چې فازلهما په دې کې ستاسو رائے د امام آلوسی بغدادي ته وایي نو دی وی وذهب كثير د ډیرو خلکو رائے دا چې الى ان ما وقع من آدم صغیره د آدم علیه السلام نه چې دا سو واقع شوی دا کبیره نه وسوه دا صغیره و. اول امر علیه هین او د دې لپاره خبر اسانه ده چې څوک وایي چې دا صغیره و نو هغه له تعویل آسان دی ولی ځکه چې فإن الصغائر ځکه صغائر چې دي الغیر المشعره بالخصه چې هغه خبرداري ورکوونکی د زلالت نه نه لکه دا هغه د لپاره مثال خلق ورکړی دی که تطفیف حبتن لکه تل تلی او پای کې یو دانه کمې زیاتې وکي نو په دې کې دا ګناه وړه ده لیکن په دې باندې دا مشعره بالخصه ده په دې سړی ډېر سپک کاري. نو په صغایرو کې ګوره هغه غلطۍ چې په هغې سړی سپک کاري هغه نه د هغې نه علاوه يجوز صدورها منهم عمدا بعد البعثة وإذا د انبیاء عمدا صادریږي بعد البعثة عند الجمهور د اکثریت په نسبانه على ما ذكره العلامة في شرح العقائد څنګه علامه تفتزانی په شرح د عقائد کې لیکلي او ويجوز صدورها سهوا بالاتفاق او د صغیره سهوا خو بالاتفاق جائز. لكن المحققين اشترطوا ان ينبهوا عليه فينتبهوا د محققین په کې دا شرط دی چې په دې باندې تنبیه به ملاويږي نو دی به تنبیه اخلي. دا د روح المانی عبارت یو عبارت دا ازدک دویم عبارت بل ازدک چې په انبیاء په بعض افعال باندې د ذلت اطلاق نه په قران دا دی وکړو فازلهم الشیطان. په خوا به د مناظرې لګي زیات وي نو ما نه یو طالب علم تاسو کو ما دا ازلهما ده نو دا ازل فاعل خو شیطان دی ما دا زل فاعل څوک دی دا ازل خو شیطان شو دا زل څوک شو تاسو په خبره نه پوهیږئ. ازل معنا وی خو یو سړی چې ولګي یو ل دیکه ورکی او هغه کته پریوزي نو دا چا چې دیکه ور کړی دی پریوته کغه چاله دیکه ور کړی هغه پریوته نو ازل فاعل خو شیطان شو شیطان خو اوخه یو خو خې د څوک نو دا زل فاعل څوک شو نو اخوا پته نه لګي ورته خبره تاسو پوهیږئ کنه. حسامی دی ویلی د حسامی وی وفيها قسم آخر د پیغمبرانو په افعالو کې یو قسم بلم دی وهو الزلة چې هغې ته څه وایي زلت ولا يخلو عن الاقتران ببيان انها زلة خدا بیان به پکې خامخایي چې دا زلت دی. حسامی توضیح تلویح او توضیح تلویح خود امام رازی تفتزانی شو علامہ تفتزانی او توضیح صدر الشریعه ده توضیح صدر الشریعه کتاب ده نو هغه وی فمنها ما يقتدى به د پیغمبرانو په افعالو کې ځینې هغه دي چې هغه قابل د اقتدا دي وهو مباح وواجب وفرض هغه بیا دې ته تقسیم دي خو غیر المقتدى به او ځینې پکې هغه دي چې ګوره په هغې پسې به نه ځې نو ولې به نه ځې ځکه چې اما مخصوص یا به په پیغمبر پورې خاصي لکه د پیغمبر علیه السلام 9 بیبیانې وي نو ته به هم 9 کې نه ولې ځکه چې هغه د هغه خصوصیت او اما زلة یا به زلت نو ځکه به ورپسې نه ځې یا به صحیح بل مدارک التنزیل تفسیر مدارک عبارت وایا دا فازلهم الشیطان لاندې لیکلی وهذا دلیل او دا قول د الله تعالی چې فازلهم الشیطان دا دلیل دی على انه يجوز اطلاق اسم الذلة
چې جائز دے اطلاق د نوم د ذلت على افعال الانبیاء علیهم الصلوات والسلام کما قال مشایخ بخارا. دا د بخارا د مشایخو خیال او د سمرقند د مشایخو عقیده دار چې ذلت اطلاق په نکی دا وی ځان له مسله خدای غو ہدایت نه خدا معلومی. دلته بیا امام رازی یو سوال او جواب دین روح المانی هغه نقل کړی. هغه دا دی چې پیغمبر چې دی هغه الله تعالی اسم بچ کړي ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. پیغمبر خو الله تعالی بچ کړي. نو دا ابراهیم علیہ السلام دا چې دعا څنګه کړې و چې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. د بت پرستی له هر پیغمبر بچي. امام رازی دا سوال کړي چې کله ته دا وایې چې پیغمبر الله تعالی معصوم ساتي او بچ ساتي نو بیا د دې سوال څه معنا ده چې اے زما ربا ما بچ کا لری می کا د بوتانو د بندګۍ نه وجنبني وبني ما او زما بچي بچ کا ان نعبد الاصنام د بوتانو د بندګۍ نه. نو دا خاصه الله تعالی دا ذمہ داری غشته دا خو یې زده بچ کوم معصوم. نو امام رازی دې جواب کړی چې دا پیغمبران دا دعا کوي حزما لنفسه دا د ډیر کسر نفسی د وجنا او در ځان د ډیر عاجز ښکارا کولو د وجنا او د خپل حاجت او ضرورت الله تعالی ته د ښکارا کولو د وجنا دا دعا کوي. دا جواب چاو کو دا امام رازی خو علامہ آلوسی بغدادی پر روح المانی کی وئی چې ول جواب الصحیح عندي وای زما په نسبانه د دې سوال چې امام رازی کړی دی د دې جواب دا دی چې ما قیل چې ان عصمت الانبیاء ليس لامر طبيعي فيهم. دا عصمت تقاضا د طبع او د ذات نه ده. عصمت تقاضا د طبع او د ذات نه ده. کني د منطق په اصطلاح کې خبره وکي نو ذات او بشریت خود ټول یو شان دی بیا ټول بشر معصوم دی. نو وای دا عصمت تقاضا د طبیعت او د بشریت نه ده بل بمحض توفیق الله تعالی. دا صرف د الله تعالی توفیق او تفضله علیهم او د الله تعالی مهربانی ده پر پیغمبرانو. نو ولذلك صح طلبها د دې وجنه د دې لپاره دعا ټیک شو چې دا د دې طبیعت څخه تقاضا نه ده د الله تعالی محض توفیق ده او د الله تعالی طرف نه محض فضیلت ده. نو دا داسې فضیلت د لپاره دعا کول خو په دې خو اعتراض نه راځي. دا روح المانی جلد نمبر 13 کی دارنگی قرطبی او بل عبارت دا آیات کا دیزے کہ دا قرطبی عبارت دے وکانت خطیئت آدم علیہ السلام معصیتا وکانت خطیئت آدم علیہ السلام معصیتا وخطیئت ابلیس کبرا. دا آدم علیہ السلام پہ خطیئی بانے اطلاق دا چاہو کو دا معصیت تو ورگا دلتا ما حوالا صفر دا نقل کردی تالا صفر عوالم تبویچ دا پا کمزے کی دا نوقان خطیئت آدم علیہ السلام معصیت. فأزلهم الشیطان دلتا دیتا ما غنه دے کرے سنخه میں وطا نده کرے ضرورت دا با پکچه تبل وقت کی بیاد لو گورم بارحال ستاسو پا ما بانی دا قرص شو دین بس دا مطلب شو چې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د دې خطیئ په باره کې دا یو څو عبارتونه صرف ته یاد کې نو بیا به دا وایي چې مولانا مودودی رحمه الله په دې باندې د لغزش او د ذلت اطلاق کړی دی. دا رسائل مسائل راواله ګوره لیکن بعض نور حضرات داسې دي چې کوم خلق د مولانا مودودی ډیر زیات دا ابتدا د مولانا مودودی رحمه الله
باندې د اعتراضونو او د دې ګړب ګړب چې ابتدا چا کړې ده، نو هغه زمونږ محترم شیخ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، الله تعالی دې په رحمتونه ووري او الله دې وبخي او غلطه دې وته الله تعالی معاف کړي. او کاش چې هر عالم د بل عالم سره د اختلاف په وخت کې دا خبره وکي چې دا زواج تاسو د زړه نه ویم، که زه ورته د رحمت الله علیه ونه ویم تاسو ما د کوره ایستی شئ، دا زه د چا د وجې نه ویم چې دی به پې خوشحاله شي. که ته پې خوشحالېږي او که خفه کېږي، خو دا زه خپله ذمه داري ګڼم، دا د خپله ذمه داري ګڼم. په دې وجه نه ویم چې ما به پکې څوک چېرته کې ما ته به څوک څه ملامته ووایي، ایا به را باندې تنخوا بنده کړي، زه تنخواګانو ولاړو یم نه، په دې وجه خو تنخواګانې مونږ نالو. پوهېږي په خبره باندې؟ نو دا یو بنیادی خبره ذهن کې کېنوه، خو هسې یو څو عبارتونه ووایه دلته. دا جلد نمبر 2 او جلد نمبر 1 دواړو کې راغلی دی، 356 او 357 سفر. دا به په جلد نمبر 2 کې د ټولو نه اول ګوري. دا درته ځکه وایم چې دا کتاب چې کوم دی که نه، دا اوس د دې نوي ایډیشن راغلی دی، نو په هغې کې ګورئ بعضې عبارتونه نشته. تیر کال کې یو هلک راغلی و، د کوم ځای نه راغی غالبا، ته وې ها دا طالب ده نه بیا تپوس وکړئ. نو ما په دوره تفسیر په دوران کې په معارف القرآن باندې یو حواله ورکړی و، په سوره عنکبوت کې 6 جلد د معارف القرآن، په هغې کې دا آیت دا لفظ دی چې فآمن له لوط. نو ابراهیم علیه السلام باندې لوط علیه السلام اعتماد اظهار وکړو. نو ما تفهیم القرآن او معارف القرآن دواړه راوړي. نو معارف القرآن والا لیکلیو په ترجمه کې چې لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے، وہی چې د ابراہیم علیہ السلام ټول قوم مشرک ہو، او په آتش نمرود کې د نمرود په اور کې چې د ابراہیم علیہ السلام معجزه ولیدا، نو په دې ټولو کې صرف لوط علیہ السلام مسلمان شو. دا عبارت د چا؟ د معارف القرآن. نو بیا دته چا ویلو چې یاره دا عبارت خو پکې نشته، کتاب یې راوړی دا خو د دروغ ویلي. نو دی هلته راغی ما ته لایبررۍ ته، نو ما وله معارف القرآن راواغسته، دا 6 جلد دا والا و، دا فوټوسټیټ یې والا او دا یو څه. نو چې په بل ایډیشن کې نشته، نو د هغې زه ذمهوار یم. د دې وجې نه په روز کال ما د دې کتاب طالبانو له فوټوسټیټونه ورکړي، او که ته غواړې نو بیا تاله هم در کوم د دې ټول. پوه شې په خبره باندې؟ پروسکنی بدلم درکم او نور بدل ځان لتی وباس. خو دا چې دا ایډیشن او دا کتاب پوهېږي په خبره باندې دا مونږ نه دی چاپ کړی، دا چا چاپ کړی دی، نو دا د هغه ذمه داري ده. او د دې په شانې بې شمېره نسخې به په هر ځای کې پرتي. اوس که نوې نسخه راشي او په هغې کې دا عبارتونه نه وي، نو بیا زه ذمهوار نه یم. البته ته به ما ته تفهیم القرآن کې دا تبدیلي ښیې، رسائل مسائل کې به راته دا تبدیلي ښیې. یو کتاب ما خو دله دا دی راوړی مخامخ، او معارف القرآن هم دله بله ورځ راوړم، او داسې بیا درته مخامخ ونیسم چې دا عبارت دی فوټوتې والا. خو ته به د تفهیم القرآن عبارت ما له راوړې وایي په پلاني په پخواني هغه پخوانی چې ستا د دادا د زمانې و، هغه به ما له ته راوړې چې په هغې کې څه لیکلي دي او په دې اوسني کې څه لیکلي دي. دا ستا ذمه داري ده. زه چې کوم دا زما ذمه داري ده. زه چې کومه حواله ورکوم دا زما ذمه داري ده چې زه به درته حواله ښیم چې دا دی دا کتاب دا ایډیشن دی. ته چې کومه حواله خبره کوې همداسې به نه چې په هوا کې نه په پلانکي کې ده، پلانکي د بابا د زمانې هغه کتاب به راله ته راوړې، اب زه نه را پیدا کوم، اب ته را پیدا کړې، او دا دی ما را پیدا کړی. دا د انصاف خبره ده. دا 356 او 357 دې کې دواړه جلدونه دي ښه، حصہ اول او حصہ دوم پر یو کې دی. نو پر دوم کې 356 او 357 دا دی، دا په صفحې په دې کې غلطي ورکړي، دا ترتیب یې ولا بالکل ګډ وډ کړی دی. خجی بہرحال 356 صفحہ میں لکھی انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے ہیں،
बशरी लवाजिम है इनमें भी पाए जाते हैं, वो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नींद, बीमारी, दुख, दर्द, मोहब्बत, औलाद, नफरत, अज़ादा वगैरह अवसाफ़ बशरिया में मिस्ल तमाम इंसानों के होते हैं। और यही वजह है कि वो भी मिस्ल तमाम इंसानों के अहकाम खुदावंदी के मुकल्लफ है। वो मिस्ल फ़रिश्तों और अरवाह कुदसिया के इन एहसासात बशरिया और ख्वाहिशात नफ्सानिया से मुनज़्ज़ह और बेलौस नहीं होते। कदा मौलाना मौदूदी कड़ी वे कि पैगम्बरान द ख्वाहिशात नफ्सानी न पाक नहीं न बिया बता खुदा खबर सुमरा कर डोल के रास्ते वे खुदा दादी वो लिखल कि वो मिस्ल फ़रिश्तों और अरवाह कुदसिया के एहसासात बशरिया और ख्वाहिशात नफ्सानिया से मुनज़्ज़ह माना से पाक और बेलौस नहीं होते। दायो खबर ब्याद बल 357 सफ़े लराशा। अगर कभी कभी बमुख्तज़ाई तबीयत उर्दू दगोरे पर मौलाना मौदूदी इतराज़ दा हो मुँह सर मुलई से चमा बाप के रागीर के बमिंगवर आखिर तक खबर रहा यार परी उर्दू की वो लिखली मैं खा लगा बल जब के खैर देखो न मैं उर्दू डेर खलक पुई के बारा भाई नो जब दागा उस ब्या ब्या बिला देख पली मिंगवर तबे सोचो ब्या चदल तक उर्दू डेर पुई के मिंगवर के उर्दू डेर पुई के पारा भाई उर्दू नागवे ना दलता नमा वे तलक दे मिंगवर न राउजा और दे बार दुनिया तशलक जे पारा भाई डेर पुई के उर्दू दुनिया पारा भाई डेर पुई के उर्दू डेर पुई दुनिया को अरबी डेर पुई उर्दू खुदा बलौरजा नहीं बचाईदा दरे सलोर सौ क्या ले उस अरबी देखे में जमाने दा अब उस पर दुनिया की उर्दू पर कम मुल्कों के वेले की उस दा रो खैर लगा पर अरब के लगा लगा लेकिन अरब सुब्र मुल्कों ने दी नुदा गरीब दे न दे खबर हाँ जी ना दे दे टोला दुनिया इला यो मिंगवरे तवई टोला दुनिया से तवई यो मिंगवरे तवई दमु यो मरगरे वल्ला ताला दी बखी पर कोस्तान के चता के दा कोस्तान वाला खपना है टोल कोस्तान यानी खैर दे कोस्तान माना दा गुरुन वतन ना टोल गुरुन है मलकन ना बरा टोल गुरुन है पदे के खबर नो दा गवे जल तई स्कूल की उस्ताद हुआ नो वे अलदर जुमे पर रोज बाने बा यो जुमा तरात लम दरे के आलम पर जुमात की मुज करे नो वे जुमात इमाम बा दा आयत वे कि आके खुदा कुरान के फरमाई कि इन्नमल मोमिनून इखवतुन के टोल मुसलमान रो रो दे के बाटगल के दे के खाड़ा के दे के जनके के दे नो दा दरी के लिए पे जंदा दा पर कोस्तान के डुगट कट के लिए दीना दा पर जदा वाड़ वाड़ के लिए पदे लारे जजे kana नो दा सब तो वही दा कले अवला ने पात्रा का हुकुम सदा बल तल्ला मुतैब पदे मस कदा के लिए न राजी कुछ तक और गरीब भी टूल दुनिया मुसलमानन पर बाटगल और खाड़ा पर जनके की उसी अके टोल मुसलमान रो रो दे के बाटगल के के खाड़ा के दे के जनके नो दाम द मिंगवर गरीब द मिंगवर न बार न होते वे पर उर्दू माने डेर खलक पुई के पारा भाई नो दा किताब के उर्दू की निकले अगर कभी कभी बमुख्तज़ाई तबीयत या वसाइसी शैतानिया दा टके बराल द मौलाना मौदूदी पर किताब करा पैदा के चे मौलाना मौदूदी चतवेली चे पैगंबर त शैतान वसवसा करे वो गुनाही पे करे वो दा बराल दा पैदा के दा सूट की शू यो मखिने से शहवात नफ्सानिया यो बराल दा टके द मौलाना मौदूदी पर किताब करा पैदा पर कम किताब के चे पैदा के पैदा का पर जोड़ के पर नवी की पर रसाइल मसाइल के पर तफहीमात की पर तफहीम चे पर कम यो किताब के पैदा के और यो द्वेम दाश वसाविसी शैतानिया किसी मासियत की तरफ मैलान होता है चलो शैतान द वसवसे पर वजह वही द पैगंबर यो गुनाह तसवशी अड़े व तवशी तो हिफाजत खुदावंदी और निगहबानी रब्बानी रुकावट पैदा कर देती है और इसी हैलूला और रुकावट का नाम इस्मत है दे हैलूले और दे रुकावट नुमसदे वही देता इस्मत वही बल खबर और पसी वही मुमकिन है पैगंबर की कोई राय गलत हो मुमकिन है 10 इबारत बंद मौलाना मौदूदी पर किताब के पैदा की मौलाना मौदूदी वेली मुमकिन है पैगंबर राय गलत है 100 इबारत ने पता सो करज द्रे दा मौलाना मौदूदी पर किताब के यो किताब के रा पैदा की चिली किली मुमकिन है पैगंबर की कोई राय गलत हो
अलबत्ता उसको जब कभी अमली जामा पहनने का मौका आता है तो वहां इस्मत खुदावंदी आकर हायल हो जाती है। मतलब इदार है कि खबर है गलत है, वो अमल भी नहीं करे नो खैर दे पदे के परवाह नहीं दी कुछ अमल भी कहीं नो ब्या इस्मत राजी, यानी इस्मत द खबर द पार न राजी, द खबर न मासूम न दे, द खबर द गलती न मासूम न दे, रसना मासूम दे, न अमल न मासूम दे, दा पके बल इल्म दे, इल्म सल्लक खोना दे ढेर सा इल्म दे वही के खबर माने कना दे नुक्ते te ख्याल शो چې عصمت د تعلق د چا سره نه دی، د عمل سره دی، د قول سره او د رأي سره تعلق پتہ لگت کہ نہ میں لگا دا سلورم دا نمبر د مولانا مودودی په کتاب کې پیدا کې چې پر رأي سره عصمت تعلق نشته او د چا سره تعلق دی، د عمل سره تعلق دی. خجی بشرطی کہ وہ عمل او گورا ورتا اچھی بیا عملی جامع پہننے کا موقع آتا ہے تو وہ عصمت خداوندی حائل ہو جاتی ہے اور رائے کی غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، بشرطے کہ وہ عمل از قسم معاصی ہو، بشرطے کہ وہ عمل از قسم معاصی ہو. اور اگر وہ عمل وجہ معصیت نہیں رکھتا بلکہ از قسم ترک اولا یا بعض درجہ والوں کے لیے معصیت اور بعض درجہ والوں کے لیے معصیت نہیں ہے یا از قسم صغائر ہے تو وہاں عمل کے وقت میں بھی عصمت رکاوٹ نہیں ڈالتی. صغائر چکئی صغائر نہ مراد گناہ صغائر دی کنا ذنوب صغائر نبیا پاگا وقت کی عصمت رکاوٹ پکنا چی وچ کاوے سب پوئے شو پہ پختو پہ اردو کہ پہ دے نہ پوئے گئے. ہاں جی دا یو عبارت شو دا سیم نمبر صفحہ شو تاولی کلا 356 اور 357 یو بل عبارت دے اغی بانم لغوک کے دے اغا پر جلد اول صفحہ نمبر 265 کے دے، جلد اول صفحہ نمبر 265 دا ډیر زبردست عبارت په زی سره زبردست دی، دا پس دی په زی سره زبردست دی. مقدمہ رابعہ صفحہ نمبر 265 جلد نمبر 1. معصوموں سے اگرچہ قصدن گناہ نہیں ہو سکتا، معصومین سوک دی پیغمبران برا خبر مخکرہ دی پبارہ کدا، معصوموں سے اگرچہ قصدن گناہ نہیں ہو سکتا مگر غلط فہمی سے بسا اوقات ان سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ سنگئی بڑے سے بڑا چمنگا عربی تاڑو سبتی جوڑی اکبرولو الک راش دا عبارت پر خلقو کردو دا بڑے سے بڑا دے ټولو خلقو تو خایا دا شاب زر زر تو خایا معلوم دے ته بخبلا ہاں بڑے سے بڑا پکې ده کنه ده. ځکه چې بیا به وایي چې په کتاب کې نه وو، په کتاب کې نه وو. ها جی څوک چې غواړي هغه خامخا ورته ودروه داسې په عزت مقصد کنه چې وی ګوري چې بڑے سے بڑا پکې شته که نشته پکې. ها جی غلطه ویسا ها جی وشو شتا پکی ها راولا بس حاجی بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے مگر یہ گناہ صورتاً ہی گناہ ہے، حقیقتاً نہیں ہے. حقیقت میں اس کو گناہ نہ کہا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون رضی اللہ عنہ کی داڑھی دا پکلا بلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون گوری رضی اللہ عنہ، حضرت ہارون رضی اللہ عنہ ٹک دے اور رضی اللہ عنہ
اصطلاحاً د صحابي دپاره دی که د پیغمبر دپاره؟ نو دی د دې نه دی خبر چې حضرت هارون پیغمبر دی. نو دا موسی صلی الله علیه السلام لیکي او د هارون سره رضی الله عنه لیکي. دا ولې ظاهره دا به دغه کاتب نه غلطي شوي، دا غلطي به د چا نه شوي، دا به دا لیکونکي نه غلطي شوي. وہی حضرت ہارون رضی اللہ عنہ کی داڑھی اور سر پکڑ کر کھینچنا ایک پیغمبر کی اور وہ بھی بڑا بھائی سخت اہانت ہے. دا پکول دی دا پیغمبر جو کہ دوسری جگہ میں کفر بلکہ شدید کفر ہے. کہ بل چانا پیغمبر دا گیرے نونی سنو دا با کافر ہے کہ شدید کافر بھائی. وہی مگر یہاں گناہ بھی شمار نہیں کیا گیا ہے. کار خود گناہ ہو دمر شدید کفر ہو خود موسیٰ علیہ السلام پا گناہونو کے بیدا شمار نہ کو. تاسو تے صحیح عبارت نہ سمت لبلے. محشر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے قتل کرنے کی وجہ سے مقام شفاعت عامہ میں اقدام کرنے کی جھجک ہوگی. التبا شفاعت ولی نہ کی زکر چوی قبطی میں وجلے، مگر یہ امر اس وقت باعث خوف نہ ہوگا. لیکن دا خبر بر یاری وجہ نہیں. خج بیارستو پسے ہوئی مگر اس ذنب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استغفار بھی منقول نہیں. موسیٰ علیہ السلام چرور دا گرنے نیولے ہو اور اخکی نو دا دین مغفرت غختے دے، دا دین وی بخنہ غختے دا، وی نہ بخنہ تنہ دا غختے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی ضرور نے وی معافی نہ غختے دا بیدا مطلب دا بدا مطلب اللہ نے کوئی معافی غختے دا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو پٹک دیا، تختے سکڑے راوائی چولے. حضرت وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ کتاب اللہ کو پھینکنا. مولانا مودودی میں لکھے لی نو خلق وی وہ رہو وی چی مولانا مودودی وی چی تختے سکڑے گزارے کڑے نو دچے وی چی گزارے پھینکنا. اور پھر وہ کتاب اللہ جو خود کو دی گئی ہو، کتاب اللہ از مکہ درا چول رہا گزار اللہ اور پخپلے والا ورکڑے. اس میں کوئی شبہ نہیں کس قدر بڑا گناہ ہے، کس قدر بڑا گناہ ہے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ پہ مواخذہ وہ نکڑا. یقیناً یہ دونوں امور اس غلط فہمی پر مبنی ہے جو ان کو حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی تھی. وہ سو پتہ وہ لگے تھا علیہ السلام نے دا غلط فہمی پر بنیاد. خیر دا خبر اپریرا خدا دین آخوا پسی پر صفحہ نمبر 266 مانے چی موسیٰ علیہ السلام چی پر قیامت کی ویزا بسفارش نکو آغا خبر. اور قبطی کا قتل عصبیت نسلی پر مبنی تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قبطی وی زکا وجلے چی دا دا نسل ننو او پر دکی نسلی تعصبو پچا کی نعوذ باللہ پر موسیٰ علیہ السلام. دا خبر خوی عام مسلمانم نشویل. اور قبطی کا قتل عصبیت نسلی پر مبنی تھا اس لیے وہ خطرناک ہوا، اس لیے وہ خطرناک ہوا. اگر معصوم غلط فہمی میں مبتلا کر بڑے بڑے امور کا مرتکب ہو سکتا ہے تو غیر معصوم خواہ وہ کتنا ہی بڑا منقبت والا کیوں نہیں ہو سکتا. دا بیا رستو یو بلا خبر کئی اگا بیا زان لوگ دا خبر دا قتل قبطی کا قتل نسلی عصبیت نسلی پر دے مطلب جے خپقہ سے وجلے دے ہوئی زکے وجلے زمادہ نسل نہ ورگا چھ مڑے کا زمادہ نسل نہ دے چھ مڑے کا. دا بل عبارت شو. حضرت موسیٰ علیہ السلام متعلق یو بلا خبرم واوری جلد نمبر 1 صفحہ 290 صفحہ نمبر 290. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تپوس کرے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق جناب نے غور نہیں فرمایا. غرض یہ تھی کہ غلط فہمی اور خطائے اجتہادی سے انبیاء علیہ السلام بھی باوجود معصومیت الذنوب معصوم نہیں ہے. باوجود معصومیت الذنوب معصوم نہیں ہے. اور ان سے بھی اس غلط فہمی سے بڑا امر سرزد ہو سکتا ہے. بڑے سے بڑا امر سرزد ہو سکتا ہے اور اس پر مواخذہ نہیں ہوتا. حالانکہ حسب قاعدہ حسنات الابرار سیئات للمقربین، ان سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پر مواخذہ بیٹے کے متعلق دعا کرنے پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف ثلاثہ کذبات کے متعلق طاری ہونا وغیرہ اسی قسم سے ہے. دا سو عبارت نشو. دین پس خو بیا د ازواج مطهرات مبارکه د مشرک د قیادت مبارکه پوهیږي په خبره باندې. تاسو ته چې ما ویلیو چې مولانا مودودی وی چې د مشرک مشری نشته او د وی چې د مشرک مشری شته، نو مکه و چې دا یو عبارت پکې وي 394 نمبر صفحه. دا یو عبارت درکې د ما حواله تعالی درکړې و 394 مکتوب نمبر 394 دیتا اس گورا. ہاں دے وی مسلمانوں کی عبادت خالصہ بیاوی رستوی عمارات دنیاویہ مکانات چاہا وغیرہ و زراعات اسفار و سشے و حروب سیاسیہ غیر سیاسیہ ایجاد و استباغ آلات حروف و جہاد وغیرہ میں غیر مسلم کی رہنمائی بالاتفاق جاری و جائز ہے. پدی خبروں کہ غیر مسلم و مشری او داغی رہنمائی بالاتفاق صدا. وہ اسی طرح آزادی وطن کی جنگ میں بھی جائز ہونی چاہیے. دا وطن پا آزادی کم دا کافر مشری پکار دے سڑے امنی ولی وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عریقتی دیلی کو جو مشرک تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر مشرک چسو عبداللہ بن عریقتی دیلی ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ تے ہجرت کو نو اسی کو اپنا قائد اور رہنما بنایا تھا. قائد اور رہنما کو مزدور او دتے سے جوڑ کو قائد اور رہنما. دا مزدور او دا قائد په منځ کې فرق پیژنې تاسو. ته سړی ته وایم چې لکه دا والا او ما ته د فلان کې لار خو دا پیسې والا 100 روپۍ به درکم، ما ته په دې کوڅه کې راشه لکه ما ته لار خو نو دې ته قائد او رهنما وایي که دې ته مزدور وایي. او دې څه وایي؟ دې څه نبی علیہ السلام وایي دا. نو نبی علیہ السلام په خپله قائد و که د هغه دپاره بل څوک قائد و؟ تاسو د پیغمبر خبره زده کړه کنه کنه ترجمه 100 ورځې وشوې ترجمه دې وکړه، پیغمبر حیثیت دې ونه پیژنده. تا دلته د پیغمبر کم حیثیت و دا ستا په ذهن کې د مخکې نه و چې دا دلته د پیغمبر کم مقام وپیژنده. چې پیغمبر د څه دپاره راځي؟ د ټولې دنیا رهنمایي به دی کوي. دی به د چا نه مني، ده به خلک مني. دا حیثیت تا وپیژنده دلته که ونه پیژنده؟ په دومره تفصیل دې بل ځای پیژندلی و چې چا بل ځای پیژندلی لاس اوچت کوي. خیر دی، ښه خبره ده چې پیژندلی که تاسو دا حیثیت په دې د دې نه علاوه بل ځای پیژندلی نه ووایه ماته. نو دا د پیغمبر حیثیت څوک نه بیانوي، دا د نور چا حیثیتونه د زبرګانو حیثیتونه بیانېږي. چېرته به د شیخانو حیثیتونه بیانېږي، د پیغمبرانو نه بیانېږي. پیغمبر باندې څوک ایمان لري؟ پیغمبر خو هسې د نوم دپاره وایي چې موږ منلی دی، نور بیا په دماغو کې ځان له څه بوتان ناست دي. او دلته ورته وایي د پیغمبر لګیا دی. نو دا پیغمبر پیژني، دا د پیغمبر د معرفت خبره ده چې پیغمبر رهنما کړی، پیغمبر د ځان دپاره مشرک رهنما کړی او قائد کړی و. پیغمبر د قیادت دپاره پیدایشي پیدایي که بل سړی به قایدي. نو دا خبرې دي په دې کتابونو کې. او د دې نه علاوه وی دا خو لا دا دی او د دې نه خوا نور هم ډېرې دي. پوهېږې په خبره باندې که هغه باقي عبارتونه مې درته وویل. نو دا شو. د دې نه بعد بیا سوچ کوه چې آیا دا راواله دا شرح الفقه الاکبر د ملا علی القاری. ملا علی قاری پیژنې حنفي دی او دا فقه اکبر شرح ده کړی. دې کې د عصمت انبیاء مسله بیان کړی ده. دی وایي
وقد كانت منهم أي من بعض الأنبياء قبل ظهور مراتب النبوة أو بعد ثبوت مناقب الرسالة زلات تکیږي أي تقصيرات وخطيات أي عثرات. دا صفحه نمبر 69 دا ما سره کوم چاپ دی مجتبی دیلی والا نو دې کې دا 69 نمبر صفحه ده. بیا دې نه دی خو په راځه بیا دلته نور عبارتونه را نقل کړي دي خو فی شرح العقائد ما شرح قائد نه دی راوړی نو د عبارت هم د شرح قائد نقل کړی دی وی وفي شرح العقائد أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة أما عمدا فبالإجماع وأما سهوا فعند الأكثرين. وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع وكذلك عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشر. وأما سهوا لكبائرنا سهوا فجوزه الأكثرون وأما الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهور. صغائر عمدا وعند الجمهور قدماني بس مرة فتوى لگے خلافا للجبائي وأتباعه. بيا وهذا كله بعد الوحي دا تفصيلات رتماوي دا كل دي بعد وأما قبل الوحي وأما قبله ده وحي نمخكي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة. بیا خو د کبیرې د صدور په امتناع په منع کېدلو د سره اډو دلیل نشته. عصمت تقاضا د نبوت ده که د بشریت ده؟ د نبوت ده چې نبی نه دی نو وی بیا وی دلیل براله راوړي دا خبرې کوي. بیا ومنعت الشیعة شیعگان وی چې صدور الصغیرة والکبیرة قبل النبوة وبعده. شیعگان وی چې نه صغیره نه کبیره نه قبل النبوه نه بعد النبوه د دې ټول نه معصوم. دا مسلک چې دا ځینې خلک بیانې دا چا دی؟ دا د شیعگانو مذهب دی. دا چا وی؟ دا مولا علی قاری ته دا چا نقل کړو؟ ما ته یاد دي زمانه طالب علم زمانه و د لوی دوره مې کوله نو یو طالب علم نو اجتماع په اجتماع کې زه د مټ نه راونیول وستا سره مناظره کو ما ته چې صبر وکړه اجتماع خلاص شي نو بیا بلک په دمه شو خیر ونه زه سره مناظره کوم مې نه صحیح ده مناظره به وکړو کنه خو چې پته ولګي چې په څه شي به مناظره کې بنو چرته. نو بیا یو ځلې مولانا مودودی رحمه الله چې وفات شوی نو یو جمعات کې موږ راجم شي او تلو جنازې له نو هغه وخت کې دا راغی نو ما ته لکه تا یو ځل د سنه ویلې چې مناظره کوو یو مناظره کوو کنه مې راځه چې کوم مناظره وې ته څه ویل د پیغمبرانو نه عصمت مبارک ته څه وې مې زما پرې د خو ته څه وې وې زه دا وایم چې نه ته صغیره ګناه نه کبیره ګناه نه قبل النبوت نه بعد النبوت مې دا ولي کله ویلې مې دا چا مسلک دی ودا د اهل سنت والجماعت مسلک دی مې دا ولي ما شرع قائد پیجنې د اهل سنت والجماعت کتاب دی کده شیعگان وې د اهل سنت والجماعت مې منی وې او منه مې پروتو طالب ته مې لکه دا کتاب راک چې راوا مې غشته مې دا عبارت وایا نو دا عبارت تل په شرع قائد کې وو ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده. نما دا خو د شیعگانو مذهب دی انت شیعه کې سنی نو چالاک خو چې ماته وی مناظره کو کنه خارخت ته د عجبه خارخت ده نو وی نه شیعه ډلې ته وي وان من شيعته لابراهيم شیعه ډلې ته وي نو مې دا ډله کې ته وی او مې بیا خو ټینګ شي تخت خو بنه کنه وی نه مې رستو په عبارت وایا لكنهم جوزوا اظهار الكفر د دې ډلې په نسبانه د پیغمبر نه د کفر اظهار به ستا په د کفر اظهار جایز کنه وی نه ده وې دې نه خو نو خبر شدم پکې نو مې تاسو مذهب او ته چې چا ته ویلو وې دا هم مولوی صاحب مونږ ته ویلو یو مولوی صاحب یاد کوي هم ته ویلو نو ما هغه پکې دا ټکي پټ کړو دغه مولوی صاحب نه سبق وایي چې ټکي پکې نه پټای او تا به دغه غټه ګناه چرته کړی چې خدای دې څه چاله اډو بوزي نه چې هغه نه ټکی نه پټای چا ته بالکل سترګې درانه کې چې په تیار کې بیاي نه او هغه چاله وردا چې بالکل سوري د باندې کوي بس خپل ځان چې لکه ماته دومره خلک ناس دي نو ماته دومره خلک اډو ناس نه دي
ما ته دا څه نشي دا ډیر پوهېږې په پښتو باندې که نه زاړو د ډېروالي په دې متنبي کې یو شعر دی وی تعیرنا انا قلیل عدیدنا غالبا د متنبي دی که د حماسي دی حماسي شعر وی زما ښځې ماله پیغور راکړه چې انا قلیل عدیدنا چې ستا خو ملګري کم دي ستا په دې دنیا کې ملګري څوک دومره موده دې تېره شوه او ملګري دې ځان له پیدا نه کړه او دا بل ته وګوره چې تورې تپې پسې روان دي او تا سره اډو ملګري نشته وی ښځې راله پیغور راکړه تعیرنا انا قلیل عدیدنا ماله پیغور راکړه ستا خو ملګري کم دي نو فقلت لها ان الکرام قلیل و ما ورته ویل چې ته نه پوهېږې شریفان خلک لږ ډرس وباړي خو ډېر شی ګرځي درس وباړي دا ډیران باندې او دا کوسر ډب او دا په روډ ماسټران سره لږ ګرځي روډ ماسټر پیژنې کوسر ډب نو کوسر ډبان او روډ ماسټران خو د خدای بلا ګرځي په خاخو وی پرګنې په خاخو اوړي څوکې څه کړي ازاریږي هغه خلک چې د کار شي ازاریږي هغه خلک چې د کار شي نو د کار خلک چې دی هغه کمی فقلت لها ان الکرام نو ما ورته وی چې ته په دې ډله کې زه یم که نه ما یو نو لکنهم جوزوا الکفر نو ستا په نس کې کفر هم جایز دی نو اوس ته ټینګېږي که تښتې ته نو بس بیا خراړې او د یو ډس سره لاړې دا مناظره وه پوهېږې په پښتو باندې که نه دا مناظره وه نور هم په دې کې بیا ډېر عبارتونه دي خو چې دا عبارتونه درته یاد دي نو د مولانا مودودي خبرې بیا کې نو بیا به د هغې نه پس په خبره پوهېږي دا مطلب شو فازلهم الشیطان نو وخیول دې دواړو لره شیطان دې دواړو لره د یهودیانو په کتابونو کې دا لیکلي دي او زموږ مسلمانان هم د دې نه متاثر دي چې نه اول دا ونه حضرت حوا خوړلې وه او بیا یې دله ساتلې وه ابن جریر هم په دې کې ډېر لوی تفصیلات لیکلي دي حالانکې قرآن وایي دا خبره خطا ده فازلهما دواړه یې وښیول داسې نه چې مخکې حضرت حوا ښویولې ده او هغې بیا حضرت آدم علیه السلام خطا کړی دی آدم علیه السلام بیبي نه دی خطا کړی دا چا خطا کړی دی شیطان خطا کړی دی او دا شیطانان یهودیان لګیا دي دا د اسلام خلاف استعمالی بیا وی نه وي دا مسلمانان وایي چې دا ښځې جهنمیانې دي او دا وګوره ته دا ازلي بدبخت دي چې آدم بابا یې خطا کړی دی وایي دا زمونږ په کتاب کې خو یې دا لیکلي چې فازلهما الشیطان او ستا به چې ته بل کتاب یې په هغې کې به یې دغه لیکلي زمونږ کتاب خو قرآن دی په دې کې دا لیکلي چې دواړه چا خطا کړه ابه یې هم خطا کړه او بابا یې هم خطا کړه چا شیطان ابه نه دی خطا کړی بابا چا خطا کړی دی شیطان خطا کړی نو دا د ښځې په ګناهونو کې دا مشماره دا یې ګناه نه ده دا پرې تا د ځانه تپلې ده فازلهم الشیطان نو وښویول دې دواړو لره شیطان عنها په سبب د دې ونه عنها د دې ونې د خوراک په سبب او په ذریعه داسې نه چې ډیکړی وله ورکړه هلته په خټو کې واچول هلته داسې نه وه عنها د دې ونې په سبب یې وښویول نو فاخرجهما مما كانا فيه نو راویستل دا دواړه د هغه ځای نه چې پکې دواړه کوم وو الله ورته وی وځئ بیا خو یې توبه ویسته خو الله تعالی وی زه توبه دله قبلومه خو دا وځئ خبره اوس واپس نه اوس به ځای ښکته لکه د توبې د دې بنیادي دوه خبرې وي نو دا یوه خبره خو په توبه باندې معاف شوه غلطي دې وکړه د جنت نه وځه نو دا یوه خبره خو په توبه معاف کړه چې زه غلطي خو راته معاف شوه دا دې د عملنامې نه کټ شوه خو دا د جنت نه وځه چې مې راته ووایي نو با دا اوس واپس نه علم اوس به وځې اوس به هلته باقي ژوند به هلته تېروي فاخرجهما نو راویستل دا دواړه مما د هغه ځای نه کانا فیه چې دي په هغې کې وقلنا اوی مونږه اهبطو کوشئ بعضکم لبعض عدو نو ستاسو ځینې د ځینو دشمنان دي نو ځینې د ځینو دشمنان دي څه مطلب دی یعنې تاسو دواړه خو د یو بل دشمنان نه یې خو دا ته وختي ما ووایي چې خبره اول دې ته کېده او خبره بیا لاړه علم چېرته لاړه اولاد نو تاسو کوشئ او ستاسو په اولاد کې به ځینو د ځینو بیا څه دشمنان دي ولکم فی الارض مستقر نو ستاسو د پاره په دې ځمکه کې د اوسېدو ځای دی ومتاع نو فایده اخیستل دی الی حین تر د یو وخته پورې حین یو وخت ویل کېږي ښه دا مطلب شو فتلقى آدم من ربه کلمات نو زده کړې آدم علیه الصلاة والسلام د خپل رب نه یو څو خبرې نو روایاتو کې راځي آدم علیه السلام به حیران و زړه خو یې جوش کو چې څه ووایم چې اوس معافي وغواړم خو بیا په دې نه پوهېده چې په کومو الفاظو معافي وغواړم هسې نه چې زه څه الفاظ ووایم او هغه هم خطا شي په هغې رانه الله تعالی ښه خفه شي نو الله تعالی ورته الفاظ هم وښودل نو هغه دا و چې ربنا ظلمنا
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات، نزدک آدم علیہ السلام د خپل رب نه خبرې، فتاب علیه، نو الله تعالی ته توبه ویستا، یا الله تعالی د توبه قبول کړه. دواړه معنی ټیک. خبرې چې ویش زدکړي نو فتاب علیه، نو الله تعالی په رجوع وکړه. الله تعالی هم تواب دی، بنده ترا ګرځي. انسان ته وي تم تواب شتر او ګرځي. انه هو التواب الرحیم، بشک الله تعالی توبه قبل ان کې هم دی او مهربان دی. اوس دلته خو د حضرت حوا توبه پته نه لګیدا، توبه د چا قبول شوه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، او د ابي توبه قبول شوه لکه نه. نو دلیل نو تفاسیر وی چې اصل کې خبره دا امام ابن جوزی وی لم تذكر حوا في التوبه لانه لم يجري لها ذکر. بیان د آدم علیہ السلام روان دی، نو خبره دا ذکر وشوه. وعلم آدم الاسماء كلها اسجدوا لآدم، باس د چا روان دی؟ د آدم علیہ السلام روان دی. نو د دې وجه نه د توبې د قبلېدو ذکر د چا وشو؟ د آدم علیہ السلام. او د حضرت حوا چونکې ذکر نه روان، نو د هغې د توبې ذکر ونه شو. د دې معنا دا نه لري د هغې توبه نه ده قبوله شوې، توبه قبوله شوه خو ذکر یې ونه شو. او بیا ورته یو دلیل وی په عربۍ ژبه کې دا طریقه ده چې وقال قوم اذا كان معنى فعل الاثنين واحدا. یو بله خبره چې کارونه د دوه وي خو کار یوي، نو چې یو تر نسبت وشي نو دا داسې دی لکه دوو ته نسبت. لکه مثلا دا قول د الله تعالی چې والله ورسوله احق ان يرضوه يرضونكم بافواههم. دا منافقان تاسو په خپل خلو په خبرو خوشالي، خو والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. پکار ده چې الله او رسول رضا کړي. نو ګوره الله او رسول دو ذکر شو، او ضمیر د چاره د مفرد يرضوه، والله ورسوله احق ان يرضوه كهما هو ده. نو ځکه چې فعل د اسنین او د رضا کول دواړه پکار دي، نو چې یو ته نسبت شو چې خدای رضا شي نو پیغمبر رضا، او چې پیغمبر رضا شي نو خدای رضا. پوه شوي؟ نو دلته اصل کې دا فعل دا خطایي د چا نه وشوه؟ د دواړو. او ربنا ظلمنا هم چا وي، نو توبه هم د دواړو قبول شو، اگر چې نوم د یو واغستی شو. درېیمه خبره دا هم ذهن کې کېنوه چې الله تعالی په دې کتاب کې قرآن مجید کې عام طور باندې د سړو نمونه او د سړو سره نسبت خبرې خو کوي، خو د ښځو دا ذکر پې ورقیاسي. د دې هغه امر ذکر نه کوي چې څومره د چا کوي؟ د سړو کوي. دا د آدابو او د اخلاقیاتو او د مجالسو او د دې د لحاظ خبره ده. یو درېیمه خبره بل هم ده چې هغه هم د دې نه ده، لکه قرآن مجید نبی آدم علیہ السلام ته څه وایي؟ خبره دواړو ته کوي او هغه نتیجه په آخر کې بیا یو ته وایي ان هذا عدو لك ولزوجك یا آدم ان هذا، آدم دا شیطان ستام دشمن دی او ستا د دې بیبیم دشمن دی. فلا یخرجنکما من الجنة، نو تاسو دواړه چرته د جنت نه ونه باسي، او که ویسته نو فتشقا، نو تبه تنگ شي، بیا تبه تکلیف کې شي، تبه په مصیبت کې شي. داسې نه وایي چې فتشقیا، دواړه به په مصیبت کې شي. راوبوځئ دواړه، خو مصیبت به بیا زیات چا ته پیښي؟ بیا به آدم بابا ته پیښي. سړي ته به زیات کار پیښي، ښځو ته خو به دومره کارونه نه وي. سړي به پیسې ګټي او جنګونه به کوي او حکومتونه به جوړوي او ورانۍ به دیوالونه به وایي او همدا کارونه به ټول کوي، او ښځې له به یې ګټي او راوړي به. دا د اسلام طریقه ده. نو دا هغه اصول دي چې په دې کې د حضرت حوا ذکر په دې وجه نه راځي. دا مطلب شو. قلنا اهبطوا منها جميعا، موږ وایو کوشئ د جنت نه ټول په ټوله. فاما یاتینکم مني هدى، پس که چېرته راغی تاسو زما له طرف نه هدایت، فمن تبع هدایا، چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به یره په ده باندې او نه به دوی غمجن شي. دا فاما یاتینکم، دې الفاظو ته ګورئ که نه، اما معنا دا یا به کېږي او یا به نه کېږي. انما ان دی پکې که نه، ان خو د شرط دپاره دی، شرط به کله موجودي کله به نه موجودي.
نو دې کې ورته دا وایي چې ګورې دا په ما باندې لازمه نه ده چې پیغمبر به درځي، او په یأتین کې ورته وایي دا نون تاکید د دې دپاره ده چې راځي به. دغه ته وایي خوف او رجا. په ما لازمه نه ده خو رالیږم به دا په ما چا لازمه کړې نه ده. فإما یأتینکم مني هدی، پس که چېرته راغی او خامخا به راځي تاسو ته زما د طرف نه، که چېرته راغی خو خامخا به راځي، او که راغی نو خبره به یې منئ او خامخا به راځي. نو فمن اتبع هدایا، چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا خوف علیهم، نه به ویره په دې باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن شي، یره به رسنئ. نو چې مخکې را روان دي څه شی نو په هغې به یریږي. د قیامت په ورځ به هر څوک یریږي، دی به نه یریږي. او ولا هم یحزنون، غمجن کېږي به نه. په تېره خبره پسې خلک خفه که نه، نو دوی به په دنیا پسې خفه نه وي. په دنیا پسې به هغه څوک خفه چې په دنیا کې مزې وي او هلته جهنم ته لاړ، اعاذنا الله من ذلک. نو هغه به په تېره پسې خفه وي. حزن څه ته وایي؟ په تېره پسې خفه کېدل. خوف څه ته وایي؟ د را روان نه یره. نو مؤمنان به د را روان وخت کې یره نه وي، ځکه چې را روان وخت جنت دی، خوشحالي ده. او په تېره پسې به خفه نه وي، ځکه دنیا د جنت نه څه ښه نه وه. نو په دنیا پسې ولې خفه کېږي؟ او والذین کفروا، کسان چې کافران دي، وکذبوا بآیاتنا، او دروژن کړي زموږ آیاتونه، اولئک اصحاب النار، دا دوزخیان دي، د جهنم ملګري دي. ملګری د مرګه پورې ورسره ملګری. نو دوزخیان یعنې د دوزخ ملګري. هم فیها خالدون، دی به پرې جهنم کې همیشه اوسېږي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. په دې مدینه منوره کې یهودیان اوسېدل، د هغې ته ما بیان کړی، د دې یو اهمیت و، د اهل کتاب و اهل علم. نو دی ته الله تعالی خطاب د دې دپاره کوي چې دی سم شي، نو بیا به ورپسې نور خلک رواني، نو هغه به سم شي. او که دی وران شي نو بیا خو به هغه ټول خلک چې ورپسې دي، دی خو بیا ځان سره نور خلک رانولی شي، ځکه دا خو مقتدایان دي، پیشوایان دي. خلکو په نظم باندې دا په مذهبي نوم باندې مشهور دي. نو چې دی ستا مخالفت وکړي نو بیا به کار خراب وي. او چې دی سم شي نو د دې سمېدل د نورو دپاره لار ده. نو دې دپاره دې ته خطاب وکړو. بني اسرائیل، اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم دی، یعقوب هم نوم دی او اسرائیل هم نوم دی. د دې معنا څه ده؟ نو د دې معنا د اسرائیل معنا ده د الله بنده. ایل په عربی ژبه کې بنده ته وایي، په سنسکرت ژبه کې الام الله ته وایي. په سنسکرت ژبه کې ایل نه الا جوړ شوی دی، په عبرانی ژبه کې ایل دی. اسماعیل، اسماعیل یعنی وام ورا خدایا. اسماعیل معنا څه ده؟ الله دعا مې واوره. ایل الله. اسرائیل، اسرا په معنا د عبد، ایل په معنا د الله. اسرائیل عبد الله، د الله بنده. په سنسکرت ژبه کې د هندوانو چې کومه مذهبي ژبه ده، په هغه ژبه کې لا بلکې الا دا لفظ الا دا د الله دپاره. مونږ چې الله وایو هغې الا وایي. سنسکرت ژبه کې الا لفظ دی. دا خو به زه وروستو تا ته په هغه سابعین کې انشاءالله العزیز دا خبرې کوم. نو یا بني اسرائیل، داسې ورته نه وایي د یعقوب علیه السلام بچو، وی ای د الله د بنده بچو. مطلب یې دا دی چې سړي ته یو ټکی ووایې که نه، په هغې کې یو معنا. ای د فلانکي زویه، نو داسې ای د حاجي صاحب زویه، نو مطلب یې دا دی ته خو د ښه سړي زوی یې. ای د مولوي صاحب زویه، د مولوي صاحب دې زامنو ته به پخوا سابیاق وی. سابیاق زمونږ استاذ دی محترم مولانا بزرجمیر صاحب، اوس هم سابیاق صاحب ورته خلک، پلار عالم، هغه هم زمونږ استاذ دی، عالم دی. الله تعالی دې ژوندی لري او الله تعالی دې صحت وله ورکړي. ټولو استادانو ته مشرانو ته دعاګانې. نو هغه ته سابیاق صاحب وایي. نو سابیاق به ورته ولې وي؟ سابیاق یعنی صاحب حق، چې دا زمونږ د مولوي صاحب زوی دی، د دم په مونږه حق دی. خیر دی که دی وړوکی دی، خو د دم په مونږ باندې څه دی؟ دا صاحب حق دی، د ده په مونږ باندې څه دی؟ حق دی. نو دا د دې دپاره وایي چې ای سابیاقه ته ولې سګرټ څکې؟ ای سابیاقه ته ولې نسوار کې؟ ای سابیاقه ته ولې مونځ نه کې؟ د مولوي صاحب زوی و، خلک ورته سات وایي ته ولې مونځ نه؟ نو دې څه مطلب وي؟ داسې ورته نه وایي چې یا لکه ته مونځ ولې نه کې؟ وایي مړه هلکان خو نور هم مونځونه نه کوي، زه هم خو چې ویل مولوي صاحب زوی ته مونځ نه کوې، نو دې څه مطلب دی؟ چې هلکه که نور څوک مونځ نه کوي نو لا نه به کوي، نو ستا خو پلار مولوي صاحب دی، ته مونځ نه کوې، تا ته دا چل نه دی ښودی، ته په دې بدي نه ښکارې. نو یا بني اسرائیل، ستاسو پلار خو د الله تعالی بنده و،
تاسو پلار خو یعقوب علیه السلام او د الله تعالی بنده او دا تاسو په ځان څه کړي تاسو په ځان څه نخرې کړي تاسو خو د غیر الله بندګي کوئ نو یا بني اسرائیل ګوره پلارم دومره نیک او تاسو دا څه کوئ نو دا یو قسم د پیغور شو توجه شو تعریض شو هر څه پکې رال یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم یاد کې زما نعمت چې ما وکړو پتا شو دا واوفوا بعهدي او پورا کې زما وعده چې ما سره کړی وا اوف بعهدکم زب پورا کوم تاسو وعده چې تاسو سره مې وکړه و ایا فرحبون او په صرف زمانہ او یریږي بل چانه مې یریږي دا وعده سوا نو سوره المائده آیت نمبر 12 چې راواله نو پته ورته ولګي چې دا سوا دا وا سوره المائده آیت نمبر 12 دا مطلب شو وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا من وعده بني اسرائيل نواغست او دولس مشرانم وکي مقرر کړو وقال الله اني معكم الله تعالی وتويسم مرګرما ولئن قمتم الصلاه کتا سمز قائم وي واتيتم الزکات او زکات ورکوي وآمنتم برسلي او دما پیغمبرانو باندې ایمان لره وعزرتموهم او د دې مدد کوي واقرضتم الله قرضا حسنا او تاسو الله تعالی له قرض ورکوي قرض الله په لار کې خرج کوي ولأكفرن عنكم سيئاتكم ازما وعده بیا ده لا اکفرن عنکم سیئاتکم تاسو گناہونه معاف کم ولا ادخلنکم جنات او تاسو بدنکم داسې باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې دا غیر ولولاندې به ولی بيږي فمن کفر بعد ذلك منکم سوک چې د دین پس بیا منکر شپتا سکه فقد ضل سواء السبيل نو د خطا کمن د سمیلاري لیکن دی وعده مات کړي نفبما نقضهم ميثاقهم پدې وجه چې دی مات کړي لعنهم من دی پلانت کړو وجعلنا قلوبهم قاسيه او د دې زړه سخت کړو اوفوا بعهدي لما وعده پورا کې اوفي بعهدكم زبستا سره وعده پورا کوم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او صرف زمانہ ويریږي ولا وآمنوا بما انزلت ایمان راوړې پټوله غسبانه چې ما راولېګ په پیغمبر علی السلام مصدقا لما معكم چې تصدیق کوونکې دا کتاب د پاره چې تاسو سره ده قران د تورات او د انجیل تصدیق کوي نو د تورات او د انجیل تصدیق په دوه معنی کوي په دې معنی کوي چې په هغه وخت کې کوم تورات او انجیل راغلي او دا تصدیق او په دې معنی باندې د وسنی تورات او انجیل تصدیق هم کوي چې په دې کې د الله کوم خبرې دي دا ټیک دي خدا به تلګه مهرباني وکي ته به کې ما ته وخی چې په دې کې تاغه کمی دي اته چې پکې وردن نکړي دي کمی دي اته چې پکې خبرې وردن نکړي دا پکې کمی په دې بایبل کې خود د ځانه پوره لته والی انسایکلوپیډیا بریټانیکا هغه لیکلي دي چې په دې بایبل کې چې د چا څخه خوونه وردن نکړي دي په کو چې د چا څخه خوونه لري کړي دي په یوه کې په خبره باندې د بایبل په دې مضمون کې نو دې مطلب دا نه دی چې دا اوس په دې کې کومې ګړې وړې دي نو دا ټیک دي نه دې کې چې کوم اصل خبرې وي دا بالکل دا تصدیق کوي توحید رسالت آخرت دا ټول خبرې پکې اوس هم پکې بعضې ښې خبرې شته ولا تکونوا اول کافر به او مکه کې تاسو اول نه منون کې د دې کتاب ځکه چې اول نه منون کې خو به نور څوک یې خو مکې والو خو په دې مدینه کې تاسو اول نه منون کې شي څنګه مطلب دی اول نه منون کې مطلب دا دی چې که نور خلق کافر خو پاغي پس څوک نتله خو ته چې ونه منې خو پتا پس خو نور خلق هم ذکر په یو علاقه کې یو بزرګ یو نیک سړی او هغه ویل کړه خپل کې سړی غلطه خبره کوي نو ځینې خلق په دې نه او یاره مونږ د دې نه خبر خدا خمولې سره د خو سړی مونږ د شلو کالو راسي پیژن و چې دی و چې ټیک نه دی نو ټیک بنای کا و چې زوته نو کاغه خبره ټیک هم کوي نو دی وي په دې پس خلق روان نو ځکه وته وي چې ولا تکونوا اول کافر به تاسو په چې کوم خلق در پسې دي دا غي په نسبت باندې تاسو اول مکیږي دې تاسو چې تاسو په نور خلق در پسې مکیږي اول کافران په دې کتاب اول کافر یعنی اول فریق کافر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ما خلی په مقابله د آیاتونو زما کې ثمنا قلیلا لګي پیسې و ایای فتقون او صرف زمانه او یریږي دا معنی نه چې ډېر علی خو لګي مال نه دا دنیا د آخرت په مقابله کې لګا دا نو دا کار بچا کو پیسې به غشتي نو دا به يهوديانو کو يهوديان به ختم کو پیسې به غشتي کې امامتي به کوله نه ختم امامتي رسته نه خبره ده اصل خبره ده نه ده
اصل خبر دا ده لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا مصداق دا ده چې آیاتونه د دنیا د پاره م بدلوي. څوک دل پیسې درکې نو آیات ولا بدل کې د یو د پاره بدله یو شان او د بل د پاره بدله بل شانتي. آیاتونو معنی بدله د خپل ډلې د پاره یو شان آیات وي د بل ډلې د پاره بل شانتي وي. ډلې دې پکې جوړې کړې دي آیاتونه رااله او د خپل ډلې د پاره وي. کډل دې غلط کار کوي هم ته دا ټیک دی نو کم از کم ډله بازی خو اول کوم او چې کینه قرآن خو په ډله بازو کې مړه ولا کنه قرآن خو ډله بازو د پاره نه دی. قرآن نه چې ته ډله بازی جوړه کړي بیا پکې بیا به د اختلافاتو فیصلې څوک کوي. حج بیا به د اختلافاتو فیصلې څوک کوي چې ته د قرآن نم ډله جوړه کړي قرآن هم په ډله کې شمار کړي چې دا زما د ډلې دی بل وی دا زما یعنی دا خلک دومره عجیبوي چې قرآن مجید هغه احترام بیا بالکل په ځای پاتې شي. په خپل سیاسي او په خپل گروهي او ډله بازی او د خپل امیر په امارت او په هغه باندې دومره د هغه بت بندگان شي چې بیا د آیات معنی بدلولو ته څه کار نه ښکاري. داسې د آیاتونو د معنی بدلی خپل ډلې دپاره کله به یو شان خبره وکړي نو یو شان آیات به وایي کله بل شان خبره هلکه د آیاتونه اوس راله دا ستا لپاره بدلېږي را بدلېږي د ستا په اختیار کې ته به معنی بدلی را بدلی چې ستا فیصله نن یوه ده نو آیات معنا یوه ده او چې ستا فیصله سبا بله ده نو آیات معنا بله ده. نو د خدای نه نه یېرېږي نو دا په دې قرآن نه د ماشومانو لوبې جوړې کړي نو بدبخته بیا نور څه کارونه کوه نو د قرآن سره لوبې جوړې قرآن نه لوبې مه جوړوه. نو د ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا دا مطلب دی چې ستا که څه خوښه ناخوښه یې دي خو قرآن په هغې کې مه میدان ته کوه د قرآن نه ډله مه جوړوه ډله بازي تې مه جوړوه. نو دا یو بنیادی خبره ده ستا ډله ده غلطه کوي نو غلطه ته غلطه وایه او صحیح کوي نو صحیح ته صحیح وایه. دلته به ته الحمدلله دا شی ده دلته ډله بازي نشته. دلته چې یو ځل د ډله بازۍ خبره شوم تاسو ته حق حاصل دی بلکې زه به راته وایم تاسو ته به درخواست کوم دوه درخواستونه ورته کوم. یو ما ته دعاګانې کوئ دعاګانې دې روژه کې دعاګانې وکړئ دا درخواست قبول دی که نه خصوصي دعاګانې راته وکړئ. او دویم مې راته دا هم درخواست دی چې که پوه شئ چې خبره مې د ډله بازۍ وکړه نو خیر دی که مخامخ نه وي نو په چټ خو یې راته لیکلی شي په چټو لکه چې دا خبره خو وضاحت وکړه دا خو د ډله بازۍ خبره نو زه به د خپلې خبرې نه رجوع کوم. زه دې دپاره دلته نه یم نه چې خپل مازغه خورم او خپله سینه باندې دړ کومه چې ډله په خلص لګوم زه ډله په خلص هم نه لګوم. ډله ماله څه کوي سمه خبره ده نو هغه به سمه دې دپاره دلته نه یم ناست چې ډلې بیا خو هسې هندو ستړی خدای ناراضه بیا خو دنیا او آخرت هم غرق شو دنیا هم غرق شو او آخرت هم غرق شو نو بیا به یې سړی ډېر سخت بېوقوف وي چې په دنیا کې هم څه نه میلاوېږي او آخرت کې هم بربادي او بیا لګیایي نو دا به لیونی دا به روغ نه الله دې داسې لیونتوب نه موږ وساتي. دغه لیونتوب نشته الحمدلله اوسه پورې الله پاک ساتلي اوس به هم ساتي. نو ډله بازي نشته ښه ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا او مال زما د آیاتونو په مقابله کې د دنیا دپاره د قرآن احکام مه بدلوئ د دنیا دپاره آیاتونو معنی مه بدلوئ و ایایا فاتقون او د الله نه ویرېږئ د خدای نه ویرېږه. دنیا کې خو د چا نه یېرېږي د الله نه ویرېږي. دا اولنې معنا ده. دویمه معنا یې بیا دا شوه چې آیا په دې اجرت په تعلیم د قرآن باندې او په امامت باندې او په درس باندې اولنې خبره خو تعلیم د قرآن چې په دې باندې اجرت اخیستل څنګه دي. نو امام مالک امام احمد ابن حنبل او امام شافعي رحمه الله او تداول نه ویلي وي آرام دي جایز دي هغې وي څه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویلي وي حرام دي په تعلیم باندې اجرت اخیستل څه دي حرام. لیکن وروسته متاخرینو هدایې والا او نورو خلکو بیا په دې فتوا ورکړه چې پخوا خو ځکه امام ابو حنیفه ویلي چې حرام دي په تعلیم د قرآن باندې او په امامت باندې او په اذان باندې اجرت ځکه حرام دی چې حکومت وله وظیفې ورکوي. پخوا په زمانه کې اسلامي حکومتونه و هغې به هر چاله به ورکولې سوشل سیکورټي چې ورته وایي نن سبا په یورپ کې برطانیه کې او په نورو ملکونو نو چې هر سړی به نو یا به ورله روزګار ورکوو او یا به ورله بېروزګاري الاونس ورکوو نو د هر چا ضرورت پوره تعلیم د ټولو دپاره او علاج د ټولو دپاره دا وسایل د ټولو دپاره بلکې د بچو دپاره هم وظیفې مقرر وي. نو بیا چې ته ولې په امامت باندې اجرت اخلې تا له حکومت پیسې درکوي لکه نن سبا چې په یو جومات کې د اوقافو امام یې حکومت ورله تنخواه ورکوي نو هغه د خلکو نه بیا په کار ده چې والي نه ځکه چې هغه له حکومت پیسې ورکوي
یا یو مدرس دی هغه مدرس له حکومت تنخواه ورکوي نو هغه پکار دی چې نه اخلي. لیکن ټولو امامانو له خو داسې نه ده. د ریامو جماعتونو چې کوم امامان دي دي له حکومت تنخواګانې نه ورکوي. نو ته چې دا مزدوریانې کوې او دا نوکري کوې او دا تجارت کوې او د عربو ته ځې نو ولې په ده باندې څه پابندي لګوي چې دی به نه کوي او تا را پابند کړی چې نه بانک به هم وي مونځ به هم کوې او بچو ته به سبق هم وي نو پکار دی ته وله بیا ورکوي که نه ورکوې نه به څه کوي بیا ډاکې به کوي. ته ورته څه وایې چې زه به د لنډ نه در کوم او ته مزدورۍ لم مزه نو څه مطلب دی چې بېګا د شپې وځه او د خلکو د دوکانونو جرندې ماتوه دا مطلب دی. که د اسمان نه به دله راځي نو د اسمان نه پخې ډوډۍ رالوېږي پخې نه امید هم نه رالوېږي که رالوېږي ته دا خو هسې ما ته یو سړي ویلي وو وایي به خبره زه یې خپلې ډلې ته راړولم زه په هغه وخت کې ډېر کشر وم په هغه وخت د 1974 خبره اول کال مې مدرسه کې سبق و نو هغه ما ته وایي چې کلی به راته معلوم دی نو ما ته یې وایي چې زه پلانکي ځای ته روان وم او دومره ورځو له روان وم او په هغې ما سره پیسې نه وي نو چا ته مې ووایي چې ما سره پیسې نشته وي هغه راته وایي چې 2 رکعته نفل بېګاله وکړه خدای پاکه 15,000 روپۍ مې په کار دي وایي چې راپاڅېدم د شپې مې چې 2 رکعته نفل وکړه مې چې خدای پاکه ما 15,000 روپۍ وایي ټپ د بر نه وایي 15 وی ډغه راوړ یو ټپ یې وکړو او یو بنډل دلته راول وی چې کلا مې کو 15,000 روپۍ وي نو زه تاسو ووایئ خدای 15,000 روپۍ راکړه چې ټپ وشي که نه دا که چا دا بیا ټپ وشو بیا ما ته ووایي زه به هم هغه چل وکړم پوهېږې په پښتو باندې زما هم ضرورت دی چې خدای راکړي راله نو په ټپ د بر نه اسمان نه روپو نوټونه نه رالوېږي او ډالرې نه رالوېږي او چې په امریکا کې سړی سوال کړي نو ډالرې به رالوېږي او چې په برطانیه کې سوال کړي نو پونډونه به رالوېږي او چې په دوبۍ کې غواړي نو درهمونه به رالوېږي که نه او چې په پاکستان کې غواړي نو روپۍ به رالوېږي نو دا چېرته شوي دي نو داسې نه ښه نو به هر حال داسې ټپ مپ خو نه کېږي که تاله چې تاسو د کوم ځای نه راځي نو څه پته نه لګي د هغې به د کوم ځای نه به راځي هغې نه نه وي خبر که څه پټې لارې مارې درته معلومي چېرته نو بیا خو دا خلک چې تنخواه نه اخلي نو څه به کوي دا مدرس چې درس کوي او دی تنخواه نه اخلي دا امام چې امامت کوي او تنخواه نه اخلي دا خطیب چې خطابت کوي او تنخواه وانلي دا چې بچو ته سبق وایي او دی تنخواه نه اخلي او دا کار خو لازم دی چې دا کار پرېږدي خو بیا به ټول هندوان شي دا خلک نو بیا به دین د کوم ځای نه زده کوي نو چې دا نه اخلي تنخواه نو دا تعلیم او تربیت دا نظام به د کوم ځای نه راځي مدرسو کې چې درسونه نه کېږي نو مفتیان به د کوم ځای نه را پیدا شي چې فتوې ولګوي چې ته د روژې او د مسلې تپوس کوې نو تا ته به د کوم ځای نه پته لګي بیا دا مسلې جواب به درته څوک درکړي قرآن به ته څوک بیانوي بیا نو دا د مجبورۍ د وجې نه تنخواګانې علي تنخواه د دې دپاره علي چې درس وکړي درس د دې دپاره نه کوي چې تنخواه والي چې درس ونه کړي چې تنخواه وانلي نو درس به څنګه وکړي بیا چې سبا له ورته ښځه وایي چې ورشه اوړه راوړه او پیسې نه وي نو دی به جومات ته راځي که څه ته به ځي که بازار ته به تله غواړي مزدوري نو بازار ته چې ځي نو هلته به اوړه په څه راوړي مولانا محمد ادریس د تورو قصو کتاب لیکلی نو هغه یو کتاب کې مضمون و پرکیبه کې کتابونه پرکیبه کې کتابونه نو هغې کې قصه لیکلی وه چې یو مولوي صاحب په مخه به کتاب کته چې په مخه کتاب کته نو ښځې ورته ووایي چې یا مولوي صاحب اوړه خلاص دي ډوډۍ سره به څه کوم هغه وایي چپ 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 نقطه مې را اشاره کړې ده هغه مه کوه ځای رانه خرابېږي پوهېږې مطالعه رانه مه خرابوه خبرې مه کوه بیا غریبه غلی شوی یو ساعت بس بیا چې د پاڼه واړوله بیا پسې بیا راله وایي یا مولوي صاحب اوړه نشته اوړه ډوډۍ به د څه نه خورې ده به چپ څه خبرې مه کوه کتاب کوه نو چې خیر ورځ تېره شوه ناوخته شو نو دی وږی شو اخر خو به یې کتاب بس کاوه چې کتاب یې بس کوه یا ښځې ښځه به یې ورته ویله ملکه به یې ورته ویله مرګرې به یې ورته ویله صیبه به یې ورته ویله څه به یې ورته ویل یا ملکې ډوډۍ راوړه هغې ویې ښه ده راوړم نو ورغی او په پلیټ کې 2-3 کتابونه ایښودي ورسې پلیټ کې 2-3 کتابونه کېښوده ویې مولوي صاحب خورا وایي داسې ډوډۍ کوم ده ته کتابونه دي نو چې دا راځې یم چې بار ته وځې چې راشې د کتابونو پنډان دې راغستي پوهېږې په پښتو باندې او چې ما راته وایي چې اوړه راوړه نو تا وایي کتاب ګوره ما نو اوس خورا نو او زه به څه کوم نو زه خو چې صحیح خو ستا خو په خپله چې ستا ضرورت شي بیا نو مولوي صاحب به د کوم ځای نه راوړي بیا نو دا د دې د مجبورۍ د وجې نه بیا په دې تعلیم د قرآن باندې اجرت اخیستل جایز دي د مجبورۍ د وجې نه او تا ته پته ده چې دا خلک کم اجرت لري نو په هغې څه کوي نو په هغه اجرت باندې به ته د یو ورځې دیاړي مو نه کوي چې ټماټر خرڅوي د هغه نه هغه ټماټر چې ته خرڅوي هغه ته ډېرې ګټي ستا دا خیال دی چې دا د پیسو دپاره دلته مدرسو کې ناست دي چې ټماټر په بازار کې خرڅوي او دیاړي کوي هغه ته ډېرې ګټي نو دا یو خبره البته په ختم باندې اجرت اخیستل نو ستا شامي لیکلی دي بحر لیکلی دي عیني لیکلی دي خیر الدین لیکلی دي نورو خلکو لیکلی دي ستا معارف القرآن کې
دا ذکر ته معرف القرآن حواله ذکر ورکوم چې بعضې مولیان هغه ډېر زیات مني، دا بعضې پکې چې دا په ختمونو پیسې دي نو دا هغه کم از کم مني. نو هغه لیکلی دي چې دا حرام دي. په ختم باندې پیسې د کوم ځای نه راغلي؟ ختم خو مجبوري نه ده. او د ختم دا طریقه د کوم ځای نه راغلی چې 15 کسان به راولم او 2 پارې به وي او 20 به راولم یو پاره به وي او 10 به راولم یو پاره. دا د ختم دا طریقه تاسو د کوم ځای نه پیدا کړې ده؟ نو که په کور کې د برکت دپاره ختم کین چې څه دله په خپله درځي نو وایي خپل بچي راغونډ کړه نو وایي به که نه پوه شوې په پښتو باندې که نه. نو دا خبره پکې چې د ختم دپاره ورشي او نو ختم خیر دی وکړه، خو اقرأوا القرآن ولا تاکلوا ولا تاخذوا به، بیا به په خوراک مراک نه کوې. البته دا یو خبره به پکې بیا رستو راشي چېرته دا یې تفصیل به بیا ووایو چې که د چا سره میلمه شوی وي او هسې ښه سړی وي او میلمه شوي چېرته او هغه راته ووایي چې زما دا بچی دم که او دم دې که او تاله چېرته کې څه وکړو ډوډۍ دله درکړه، پیسې نه ډوډۍ په دم باندې خو بلکې پیسې اخیستلم کله چې د سړي مجبوري نو خیر دی. ابو سعید خدري ته نو اخیستې دي، خدای کاروبار نه و. کله کله خیر دی چې ته مجبوري چې مجبور نه بیا ماله خو ډوډۍ خوري. نو زما دا خیال دی چې په پنجاب کې وي نو پنجابیان چاله ډوډۍ نه ورکوي، دا وایي عادت داسې نه دی. کراچۍ والم دا نه ورکوي. ما ته به وی بل کال زه تللی نو افطارۍ له به بوتلم افطاري ده نو تقریبا هم راباندې وکړه، بیا مې راوړې یو سموسه او پیکوړه وخوړه اسلام علیکم. نو بیا به زه چې هغه خپلو خپلوانو کره راتم په لاره کې په بس کې به راتم ګنټه به ایله راورسېدم نو بیا به مې هلته ډوډۍ خوړه. نو دا یو ځل نه څو ځلې داسې عجیبه خلک دي. هلکه چې افطارۍ له بوځي نو یوازې وایي ما راته افطاري ویلې ده نو یو کجوره او ګیلاس اوبه او یو سموسه او پیکوړه دا وخوره او دا خو ما افطاري ته ویله ډوډۍ خپل کور کې خوره او زما میلمه یې تقریب هم راته کوي، تقریب هم راباندې وکړو او ډوډۍ به بیا نه درکوي. خو پښتون له چې لاړ شي نو داسې کوي دا نه کوي. دا د پښتو روایات دي. نو په پښتو کې د میلمه باندې ډوډۍ خوړل روایت دی. نو دا تا ته باندې په دې وجه نه خوري چې تا ولې څه کړي دي. دا اسیم چې ته خوا باندې تېرېږې نو ډوډۍ د باندې خامخا خوري، بلکې خفه کېږي ته ورسره نه خورې، خفه کېږي چې ته ورسره ډوډۍ نه خورې. نو دا زما خیال دی او د دې دپاره به زه تاله حواله در کوم انشاءالله. تفسیر قرطبي کې به زه تاله حواله در کوم. نو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ما اخلی زما د آیاتونو په مقابله کې لږې پیسې و ایایا فتقون او صرف زما نه ویرېږئ. ابو حازم یو تابعي دی د سلیمان ابن عبدالملک دربار ته تللی دی، هلته یې هغه ته ډېر نصیحتونه کړي دي، بیا هغه وله 100 دیناره رالیږلي دي، ده وله واپس کړي دي. ورته یې وی چې که دا 100 دیناره زما د هغې وعظ او د نصیحت بدلي که نه نو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، زه دا نه علم. او که دا نور علماو له دې ورکړي نو خیر دی بیا مال هم راولېږه، خو چې نورو له دې نه ورکړي او مال یې راکړې نو دا زه رشوت ګڼم، رشوت زه نه علم. پوه شوې په پښتو که نه؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.